الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا زما عزتمندو نن سبا داسې د فتنې دور دی داسې قسم قسم فتنې راوتې دي چې ثابت ورځ انسان د ګناه نه بچ نشي پاتې کېدی صرف هغه کسان د ګناه نه بچ پاتې کېدی شي چې کم د الله رب العزت نه د خپل د ګناهونو د بچ کېدو دپاره دعاګانې غواړي او نیک انسانان چې کم د الله تعالی نه بار بار د خپل د مغفرت دپاره د خپل د ګناهونو د بچاو دپاره دعاګانې کوي فتنې دور د قسم قسم ګناهونه د سترګو نه ثابته ورځ ګناه کېږي غوږونو نه کېږي د ژبې نه کېږي لہذا ما چې ستاسو په وړاندې کم آیات کریمه ولوسته په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم او زه پاک نه وایم خپل نفس ته بېشکه نفس خی بدی یعنی برایی مگر هغه چا ته حکم نه کوي د بدۍ په چا چې الله تعالی رحم کړی وي یقینا الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی نو اوس د الله تعالی رحم به په موږ باندې څنګه راځي الله تعالی رحم به اله راځي چې کله بنده د خپل ځان د ګناه نه د بچ کولو دپاره کوشش کوي او د الله تعالی نه دعاګانې غواړي کله چې د خپل ځان د بچاو کوشش کوي د ګناه نه او معامله د سر نه ووړي نو الله تعالی د دې انسان حفاظت کوي بیا د ګناه نه لکه څنګه چې یوسف علیه السلام ته د ګناه دعوت میلاو شو نو هغه فورا د الله تعالی نه د دې ګناه نه د بچاو دپاره پناه وغوښته الله تعالی هغه له پناه ورکړه د ګناه نه یې بچ کو ګوره عزتمندو چې تاسو هم کله د الله تعالی نه دعاګانې غواړئ الله تعالی به ستاسو د شیطان مردود نه د ګناهونو نه وغیره د دې شیزونو نه به تاسو له الله تعالی حفاظت درکوي او د الله تعالی والا د الله تعالی نه دعاګانې غواړي نو ځکه الله تعالی هغه محفوظ ساتي دې باره کې به زه تاسو ته یو دوه خبرې وکړم یو حضرت بصري رحمت الله علیه رابعه بصري رحمت الله علیه کله چې هغه به د شپې تهجدو دپاره راویښه شوه نو هغه به پاڅېده هغې به دوه عجیبه دعاګانې غوښتې د الله تعالی نه اولنۍ دعا به یې دا غوښته چې ای الله زما ګناهونه معاف کړه او شپه راغلې ده او د اسمان ستوري چې دي هغه ځلیږي د ځمکې والا د دنیا باچاهانو خپلې دروازې بند کړي ای الله ستا دروازې اوسه پورې لا کولاو دي زه ستا نه ستا په در کې د خپل ځان دپاره د مغفرت سوال کوم یوه دعا یې دا غوښتې ده دویمه دعا یې چې غوښتې ده هغه دا ده چې ای الله تعالی څنګه چې تا اسمان په ځمکه باندې د راغورځېدو نه اوچت ودرولی دی او د راغورځېدو نه دې منع کړی دی بره دې رکاو کړی دی الله تعالی دقه شانتې په ما باندې د شیطان مردود د مسلط کولو نه زما حفاظت وکړي نو لہذا موږ له تاسو له پکار دي چې موږ د الله تعالی نه د دعاګانې غواړو د ګناه د بچ کېدو دپاره او لہذا چې کله موږ د الله تعالی نه دعاګانې غواړو د ګناه د بچ کېدو دپاره خپل ځان د ګناه د بچ کېدو دپاره موږ کوشش کوو نو الله تعالی به زموږ حفاظت کوي الله تعالی دې زموږ د ګناهونو نه حفاظت وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین